الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. مدینه منوره ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو 13 جمعه مې درته ویلي چې مسجد نبوي جوړ شو. نو انصار د مدینه خلکو ته به مخکې ابن قیله وی د قیلې بچي او یو قوم پکې اوس نوم و د بل پکې خزرج و د مدینې نوم یثرب و. نو چې نبی علیہ السلام مبارک غیله تشریف یوړو نو نوم یې ولا بدل که مدینة النبی نوم یې ولا کېښود. اصل خپل نوم یې مدینة النبی دی، اوس ورته خلک مدینه منوره وی. او دا چې کوم د مدینې خپل خلک و نو هغې ته د انصارو لقب ورکه. انصار هغې خلکو ته وی مرستیال، امداد کوونکي. دی د صحابو ډېر مدد او د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات کومک وکړ، نو دا لقب ورته الله ورکړ، نبی علیہ السلام ورکړ انصار. مهاجرین چې بتلل نه کور ولته نه هلته ځمکه وه، د مکې نه بتلل د نورو ملکونو نه به راتلل مهاجر به شو، هېڅ هم نو د غریبانانو. او نه داسې بازارونو چې په هغه بازارونو کې څوک ځان له خوراک طلب کي، د یو بانډې زندگی وه. نو نبی علیہ السلام د یو مهاجر او د انصاري په منځ کې رورولي جوړه کړه، مؤاخات ورته وایي، رورولي. چې دا مهاجر دا به چا سره یي؟ نو انصارو به وی صاحب مال راکا، یو مهاجر به راتله وی دا مال راکا ما سره به میلمه یي، بل به وی دا مال راکا، بل به وی مال راکا. دومره قرباني د مدینې خلکو ورکړې د انصارو چې تاریخ کې به څوک دومره قرباني ورنه کړي. نبی علیہ السلام ولا قراندازي وکړه، د ده په سر قراندازي شوه، ځکه یو به وی زه بوځم بل به وی زه بوځم، قراندازي به شوه چې د چا په قراندازۍ کې به راورسېد وی زه د استارور شو. د بل په سر به یې قراندازي واچوله چې د چا په قراندازۍ کې به راووت وی د استارور شو. د بل په سر به یې قراندازي واچوله چې د چا په سر به راوخته وی د استارور شو. یو مهاجر یې د انصاري رور کو، داسې رورولي نه لکه دا مونږ چې ورته رورولي وایو، داسې رورولي وله جوړه کړه چې که دا مهاجر مړ شو نو میراث به یې دغه انصاري وړي، او که د انصاري مړ شو نو میراث به یې دا مهاجر وړي. وارثان یې کړل د یو بل. مهاجرو سره غریبانانو سره سو چې دی به مړه شي او انصار به ترې میراث وړي. نه، د انصارو خپل یو زبردسته قرباني ورکړه چې که مهاجر انصاري کې هر یو مړ شو یو بل میراث پې وړي، مالونه یې ورسره تقسیم کړل. جایدادونه چې د انصارو کمو، د چا 2 جیربه پټې وې، یو جیرب مې د مهاجر رور شو، د چا 4 جیربه پټې دا جیربونه خو زمونږ په وخت کې د هغه وخت کې د هغې خپلې پیمانې وې. زه یو مثال در کوم، هلکه دا 2 جیربه د مهاجر شو، دا 2 ګزه د مهاجر شو، دا باغ 2 باغه مې د یو د مهاجر شو. دونه قرباني یې ورکړه چې یو مهاجر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په قراندازۍ کې د یو انصاري ورسېد، د هغه نوم سعد ابن ربیع رضی الله عنه. کور ته یې بوته وی ته خو زما رور شوې، نبی علیہ السلام ته ما ته د رورولۍ په بنیاد راکړې، وی راشه دا مالم د سره په منځ نیمومه او زما 2 ښځې دي، یو پکې خوښه کا
چې ستا کومه خوښه شي نو طلاق به ورکم چې عدت یې تیر شي نو درته په نکاح کوم وبکې څوک دا قرباني غټ مال د سره نیمو نیم مال زما ستا شو او دوه ښه دانه چې ورېږي یو پکې درته پرېږدمه بیا به چا وی چې دا به ناخوښه وه یا بوډی به و نو دلی ورکوي وی نه راشه دوه ښځې مې دي یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه طلاق به ورکم عدت چې تیر شي تا ته په نکاح کوم دې ته قرباني وایي دین دپاره بیا دا نشته اسلام دپاره قرباني دا شوه کومه قرباني چې انصارو د مدینې خلکو د مهاجرینو په حق کې ورکړې ده او ته څه وایي په جواب کې وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په اهل په ښځو کې او په مال کې برکت واچوي هغه یو سړي کوي وسطو کې نه بل ورپورې ونښلي هغه سیم نه ده هغه ورته ست نو کړې کلکه خبره یې ورته وکړه هغه بل ته ګوره د هغې ایمان ته مه ګوره چې واقعي دی خو ما سره دا یو مدد کوي خو زه دې داسې ولې وکړم چې دله دې ضرر ورکړم دلوني علی السوق وی ما ته بازار ښایي زه تاجر یم چې ځان له تجارت شروع کړم سعد ابن ربی دا قرباني ورکړه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا دویم نمبر قرباني ورکړه وی خدای دې ستا په اهل او په مال کې برکت واچوي ما ته بازار ښایه زه تجارت والا سړی یم تجارت به وکړم لړ بازار یې ورته وښوی دا بازار دی دې کې تجارت کوه دې خو د مکې پته ورته نه وه په هغه ورځ تجارت وکړه خدای وله ګټه ورکړه پس بیا تجارت وکړه خدای وله بیا ګټه ورکړه په بل ورځ بیا تجارت وکړه بیا وله خدای ګټه ورکړه الله مالدار داسې مالدار شو چې یو ځل نبي علیه السلام له په مخه ورغی او د واده نښې وې پې لکه یو سړی چې واده وکړي نو د واده څه نښې نښانې د واده په زلمي وي خلک پې پیږي د واده څه نښې وې پې نو حضور پاک دې تپوس وکړو وی عبدالرحمن دا څه چل شوی دی وی صاحب واده مې کړی دی کوم ځای دې واده وکړو وی د انصارو کې یو ښځه مې په نکاح واخېسته وی ولیمه دې کړې ده د واده نه پس چې ډوډۍ څوک ورکوي هغې ته ولیمه وایي وی نه د الله رسوله نه مې ده ورکړې وی ښه اولم ولو بشات وی ولیمه وکړه که وس دې کېږي یو ګډ چیلی حلال که خدای دونه وس وله ورکړه چې دا دې وادې پکې وکړو پیسې هم خدای ورکړې هغه عبدالرحمن ابن عوف خدای دومره مالدار دومره چې بیا دې وروسته وفات شوی د 4 ښځې به بیا نو 4 ښځو کې یوه ښځه وایي ماله د ده په ټول میراث کې حصه مه راکوئ نغد مال کې راله لږ شی راکوئ په نغد مال کې هم په ځمکو کې مه راکوئ اسونه دي اوښان دي ګډه چیلی دي هغې کې هم نه غواړم تجارتي سامان دی هغې کې هم نه غواړم کورونه دي هغې کې هم نه غواړم به دې نغد مال کې لږ غونده شی راکوئ زما وروڼو چې ښځې 4 وي او د سړي بچي وي نو 32 حصه د یوې ښځې کېږي 32 حصه ډېر معمولي شی شو که نه ځکه 8 به په 4 تقسیمې نو د یوې ښځې 32 حصه شوه لیکن دې له چې نغد لږ غونده شی ورکړه نو 80,000 اشرفۍ وله ورکړې 80,000 دیناره د سرو زرو اشرفۍ وي د سپینو زرو نه ډېر لوی قیمتي دی دی لږ شی ورکړه دونه مال خدای عبدالرحمن ابن عوف له ورکړه ولې هغه قرباني وکړه هغه انصاري ملګري مال هم د سره نیمو او ښځې هم د سره یو در کوم ده د هغې مقابله کې داسې ښکلی جواب ورکوي خدای دې ستا مال او اهل کې برکت واچوي الله وی دته خو د برکت دوا وکړه او دغه دې ښځه رې قبوله نه کړه او دا مال دې قبول نه کړه خو زه هر څه خو زما په لاس کې دي که نه ګوره چې در کوم یې او که نه یې در کوم ښځې وله 4 ورکړې او مال یې دونه دولت ورکړه دونه قربانۍ ورکړې انصارو د مدینې د مهاجرینو په حق کې چې د هغې تاریخ په مثال پیدا نه کړي کله چې فتح شروع شوې د بنو نذیر او دا مالونه غنیمتونه رالل نو نبی علیه السلام مبارک څه چل وکړو انصار او مهاجر یې کینول وی راشئ چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړم خلک ځمکې د څونه خوشحالېږي نن یو مرله چې قیمتي ده د هغه وخت کې هم قیمتي وه دا نه چې ګنې ځمکه اوس قیمتي را پښتانه وي ځمکه مور ده وایي مور هر وخت قیمتي وي د هغه وخت هم قیمتي وه نو حضور پاک وی راشئ چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړم انصارو څه وی نه د الله رسوله مونږ له یې مه راکوه دې مهاجرو له ورکړه د دوی نشته زمونږ شته دی له یې ورکړه
نو پیغمبر علیه السلام بیا وی ښه دا چل به وکړم چې دوی له به دا ځمکې ورکړم خو چې تاسو دوی له خپلې کمې ځمکې ورکړي دي پر ورولۍ کې به درته واپس کړي دوی له به ورکړم خو داسې نه چې ستاسو عادي م ورسره وي نه ور به کم خو چې تاسو کمې ځمکې دي نو صحابه و مهاجرو ته یې د مکې خلکو ته بیا وویې وی دا ځمکې تاسو والې تقسیم کړئ خو چې تاسو سره د انصارو کمې ځمکې دي هغه د انصارو ته واپس کړئ دا دې ته رورولي مواخات رورولي ډېره موده پورې دا مواخات رورولي وه چې مهاجر به مړ شو انصاري به ترې میراث وړو چې انصاري به مړ شو مهاجر لکه د خپل لور د هغې نه وروسته بیا حکم راغی چې نه بس اوس به میراث دا خپل وارث نسبي وارث ته یو بل نه وړي او دا د رورولۍ میراثونه ختم شو نو دا یو رورولي او مواخات نبی علیه السلام جوړ کړ او انصارو په دې کې مضبوطه قرباني ورکړه او یوازې دا قرباني نه رونو مسجد نبوي چې کله جوړ شو نو مسجد نبوي کې بالکل د نبی علیه السلام محراب مبارک ته مخامخ په جومات کې یو چبوتره نبی علیه السلام جوړه کړه داسې لوړ غوندې ځای و هغې ته به یې صفه وې وی دې باندې به زما طالبان چې زما نه علم زده کوي ابه په دې دیری طالب چې ورته مونږ وایو دا په جومات کې یو خاص ځای طالبان پکې دیره شو دا طالبان به څوک وو دا مکثر مهاجر وو ځکه انصارو خو به چې د نبي علیه السلام نه کوم علم زده کو کور ته به تلل د هغې خو خپل کورونه و د مهاجرو کورونه نو نو دوی به په هغه صفه کې په هغه جومات کې په هغه چبوتره صفه لوړ ځای ته وایي په هغه چبوتره به ناست و د پیغمبر علیه السلام نه به حدیث او قرآن زده کول ژوند یې سو د غریبانانو خو څه نه و اوږې به و ناره و نور به و حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی وی قسم دی وی اویا کسان دغه د صفې طالبان د پیغمبر علیه السلام شاگردان وی دا ما لیدلی دي چې د غریبانانو به یو لنګ و نه به کمیس و نه به ټوپی و نه به سپلی نه به پرتوګ و د پرتوګ په ځای به لنګ و وی هغه لنګ به هم دومره لنډې و چې هغه به نوم ته ایله په خواری رسېده نو وی غریبانانو به دقه ځای دا لنګ نیولی و چې عورت هم ښکاره نه شي او وی چا به غنې راوړی وې په دې لنګ کې به د غنو ازغي به پکې ټومبلي و یو ځای کړی به یې چې هسې نه زمونږ دا لنګ پرېږدو ښکاره نه شو نه به کمیس و نه ټوپی و نه پټکې و نه سپلی دا ژوند به یې تېره او وی مونږ به نار ناستو ډوډۍ درک په نه لګېدو وی دوه درې دېر ورځې به مونږ ته خوراک نه میلاوېده نو ما به څه چلو که خېټې به مې دړ شروع کړو د لوږې نه نو په ځمکه به هلوړې سملاستم او په دې خېټه به مې ځمکې له زور ورکړ او وی کاڼې به مې دلته وتړه یو طرف ته او بل طرف ته او ما دوه کاڼي تړل ښي طرف ته او ګس طرف ته د هغه لوږې د دړ د وجې نه یو ځل ورته چا ډوډۍ ورکړه هغه روټۍ خوړله نو هغې کې یو اعلی قیمتي رومال و رومال باندې پوزه پاکوله دا حضرت ابو هریره د پیغمبر علیه السلام خاص طالبو خاص شاگردو 5304 احادیث د پیغمبر علیه السلام د دنه نقل شوي 5304 احادیث نو یو ځل ډوډۍ خوړه نو په هغه رومالو قیمتي پوزه به پاکوله وی واه واه ابو هریره په دې رومال کې پوزه سونی وی رایاد مې شو هغه وخت چې د پیغمبر علیه السلام د منبر او د محراب په منځ کې به د لوږې د لاسه بېهوشه پروت و وی خلک به رالل زما دې سر له به یې لتې ورکولې چې ابو هریره لیونی دی لیونیانو له خلک شاټونه ورکوي وی زما دې قسم په خدای وي که زه به لیونی یم د لوږې د لاسه او بېهوشه پروت نو وی جړل دومره یې وجړل چې هغه ډوډۍ ترې پاتې شو هغې ونه خوړم او یو ځل ډېر زیات اوږې شوم ما وی چې نور صبر نشته یخ خدای او څوک نو د جومات هغه دروازه چې خلک به پرې د مانځه نه پس په زیات تعداد کې وتل هلته کېناستم ودرېدم که د چا را باندې رس وسوځېده ډوډۍ لی بوتلم سوال خو منه دی سوال خو به یې نه کوو وی حضرت ابوبکر صدیق را تیر شو وی ما ته د یو آیات تپوس وکړو وی د دې کې مې آیات ماله د هغه نه ښه راته
خو دې کې مې غرض دا و چې دې ما ته متوجه چې زما حالت وګوري او کور ته مې ډوډۍ لچته بوځي خوله مې ورته ګډوله ځان ته مې را متوجه کوو خو هغه هم نیغ تېر شو هغه کره څه وله نو وی دې کې حضرت عمر راغی ما هغه آواز ورکړه چې یو آیات تپوس ته نه کوو وی دا غرض مې پکې نه و ما له آیات د هغه نه ښه راتله غرض مې دا و چې دې ما ته وګوري زما دا حالت څه کې چې ته کور ته مې بوځي نو وړی ډوډۍ راکړي وی هم تېر شو څه ونه وکړه وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ وی چې دې ولیدم ما ته یې وکتل فورا یې را باندې آواز وکړه باهر ابو هریره تی ما وی راځه الحق وینا راځه وی ورپسې روان شوم وی کور ته یې بوتلم وی چې کور ته یې بوتلم بیبي نه یې تپوس وکړو چې د خوراک څه شته وی هغې وی چې او د لرګي او داسې کاسه وه پوټینۍ غوندې وی دا یو ګاونډی تا له پی رالیږلي دي وی ما ته نبي علیه السلام وفرمایل چې ابو هریره ورشه د صفې طالبانو ته آواز که چې تاسو نن د پیغمبر علیه السلام میلمانه یې وی ډېر ګیلمن شوم وی ځکه د صفه کې به کم از کم اویا کسان او د 300 پورې کسان ناستو ګیلمن شوم ډېر چې د الله رسوله ما ته وګوره کاڼې مې تړلي دي اوږې مه او خېټه مې داسې ده چې ور پرېوتې ده او دا یو کاسه پی دي نو چې د صفې خلکو ته آواز کمه او په دې م پویومه دا هم راته پته وه چې نبي علیه السلام به چې چا تقسیم کو خدمت به کو نو هغه له به په آخره کې ورکشی ورکو نو ما ته پته ده چې دا خلک په ما رابلي خدمت به په ما کوي نو ما له به آخر کې را کوي نو یقین نه دی چې ګوټ هم راته پاتې شي دا خو د یو کس پی دی یو کس بیا اوس کی یا به 2 اوس کی زاړو 2 دی اوس کی یا 3 دی اوس کی نو دا اوسل او یا 300 کسانو ته کم ځای رسېږي نو وی ډېر ګیلمن شوم چې دا خدای رسول وږي خو زه یم نو ډېر وږي یم د ګرځېدو طاقت مې نه لري خېټه مې دړ کوي او ته وایې چې دا صفې والا راوغواړه خو د پیغمبر علیه السلام خبره وه هغې کې خو موږ دویمه نه شوه کولی وی لاړم صفې والا چې څومره طالبانو صحابه کرامو هغې ته مې آواز وکړه چې راشئ نبي علیه السلام هم غواړي د هغې غریبانانو د خوراک به څو حسم نه د هغې به دا چې یو پړی به اویزان دو پړی په دې صفه په دې چت کې نو انصارو به د کجورو غونچک راوړه هغه پړي کې به یې اویزان که نو دی به چوکه راواغېشته نو هغه غونچک له به یې ټس ورکړ نو د هغې نه به 2-3 کجورې را پرېوتې نو په هغې به یې خپله ګزاره کوله نو کجورې خو په هر سیزن کې په هغه زمانه کې دونه کجورې هم نه دا اوس چې کمې دي دغه د دې غریبانانو ګزاره وه او دا ابو هریره رضی الله عنه وی دروازې به دقسې ناستو سبق به م یادو د نبي علیه السلام نه قرآن به م زده کو او دغه دانه نیمه کجوره به مو څنډله خوړه به او ماسخوتن چې به شو نو پیغمبر علیه السلام ته به راغونډ شو نو نبی علیه السلام به صحابو ته وی دا بوځئ کورونو ته ډوډۍ پې وخورئ وی چا به یو کس بوته چا به 2 بوتلل چا به 3 بوتلل چا کله چې به سنو هغه به څوک بونه تلل او ی خدای دې سعد ابن عباده رضی الله عنه باندې ډېر رحم وکړي وی هغه به اویا اتیا کسان کور ته بوتل موږ نن څو طالبانو له ډوډۍ ورکړو شکر دی زموږ کلي علاقه خو ډېره ښه ده خدای فضل دی په طالبان آباده که د یو د 2 شي نو بیا پې خلک تنګېږي دا طالبان چې دا اوس ستا په مدرسه کې علم زده کوي دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو د طالبانو وارثان دي ګورې حقیقت ته ته مخکې خبره ده بله دویمه پکې نشته هغې د نبي علیه السلام نه قرآن زده کو حدیث یې زده کول دا هم غریبانان قرآن او حدیث زده کوي هغې له به انصارو ډوډۍ ورکوله خپل یې سنو دوی له هم تاسو ډوډۍ ورکوئ که مدرسې له څوک چنده ورکوي دا هم د هغوی د ډوډۍ دپاره ده که نو چې څوک طالب دی دا د نبي علیه السلام د هغې صفې د طالبانو وارث دی او چې کوم خلک دې طالبانو سره مدد کوي کومک کوي ډوډۍ ورکوي دوی د هغه چا یاد تازه کوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به چا د صفې طالبانو له ډوډۍ ورکوي هغه دین دی که څوک یې زده کوي مخلوق ته یې رسوي څوک دین والا سره مدد کوي دا خو څه نوې خبره نه ده خو که دې طالبانو دا دین پرېښود او دوی وایي چې زموږ ځان له دوکان به وکړو او خپل تجارت به کوو یا مزدوري دیاړي به کوو ډېر خلک دیاړی کوي بیا به دین ختم شي که ختم به نه شي
او که دا طالبان وي چې نه زده کړه به هم کوو ځان له به ګټم کوو دواړه کېږي نه او چې دا څوک ورسره مدد کوي دی وي نه کوم مدرسې سره مدد او طالب سره مدد نه کوم دی به څه خوري بیا هم دین ختم شو پاتې شو دا یو نقشه ده بلکل دا زمونږ د مدرسو د طالبانو زده کړه او په مدرسو کې طالبان چې کوم دین زده کوي او دا څوک مدرسو سره یا طالبانو سره د ډوډۍ په شکل کې مدد کوي یقین وکړه دا د حضور پاک د هغې زمانې د انصارو د مهاجرینو یو نقشه ده یو یاد تازه کوي چې نیت روغي ګورئ نیت صفای تاسو ته هم دا ویل بعض یو کې په خپلو بچو علم زده کوي قرآن پې زده کوي او که د چا دا ني نو د دې طالبانو عالمانو سره د مدرسو سره مدد وکړي په دې نیت چې زما د دین خدمت کوي زما دین زده کوي پرېږده چې دین ته اوزګاري مدد به ورسره زه کوم دین به خور شي خدای به یې خور کړي نو د شپې به چا دوه کسه کور ته بوتل چا درې چا یو چا سعد ابن عباده رضی الله عنه به اتیا بوتلل ډوډۍ به یې وخوړه که به اوبه او که به نو واپس به بیا رالل دقه ځای به یې شپه کوله په دا چبوتره کې اوده به وپکې طالبانو د مرستې او د مدد یو واقع درته ویم ستاسو ذهن کې دا خبره به کښېني زمونږ په دې دین په دې کتابونو کې په دې تفسیرونو کې یو تفسیر ابن جریر دا تفسیر چې چا لیکلی د هغه نوم دی محمد ابن جریر او دا دوه کسه دي یو معتزلي و د خراب عقیدې او یو د ښې عقیدې و سم سړی و د اهل سنت والجماعت سره تعلق و دا چې کوم د اهل سنت والجماعت سره تعلق و دی خپله واقع لیکي و یو زمانه کې په هندوستان کې موږ د یو استاد جي نه درس وی سبق هم ترې زده کوو لکه اوس الحمدلله زموږ د طالبانو چې څه زده کړل دستاربندي تېر اتوار وشو خدای کامیاب کړو خپل وطن ته لاړه وی دغه رنګې موږ لګیو د خپل استاد نم سبق زده کوو نو د کال په دې منځ کې را سره خرچه خلاصه شو و زمونږ په دې وطن کې یو خلک طالبانو له ډوډۍ ورکوي په دې پنجاب کې یا په دې دغه کې هندوستان کې دا د وظیفو رواج نشته نو چې خرچه خلاصه شو نو موږ ملګرو مشوره ده وکړه چې دا کلي ته به لاړ شو وطن ته د مور پلار ملاقات به مو کوو او خرچه به ځان سره راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی بسترین په اوږه کړه چې د جومات نه ووتو نو وی د جومات مخې ته یو یهودي و بوډا بابا و موږ به کله کله سودا غشته وی هغه یهودي بابا روت چې طالبانو څه کوئ سبق هم خلاص شو رخصت شوی موږ وی چې نه سبق هم خلاص نه دی وی څنګه ځې موږ ورته وی چې خرچه خلاصه شوه زه وطن ته چې خرچه راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی ښه د خرچې د مخې تاسو ځای سبق هم پوره نه دی موږ وی او وی ځای جومات ته او چې څومره خرچه په تاسو کېږي زه به درکوم ځای خرچه به زه درکوم وی موږ یو بل ته وکتل چې د خو ساتو که نو ابن وی خدای را سره خو کا او مهرباني وی چې نه نه مهرباني و دا پرېږدی ځای جومات ته موږ یو بل ته وکتل چې دا خو یهودي دی مسلمان نه دی همون خود مسلمانان یو طالبان یو دی په موږ څنګه خرچه کوي وی پوه شوه بابا وی هغه وی چې تاسو ولې سوچ کوئ ستاسو هم په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې قرآن شریف دی او د هغې خدمت کوئ او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی نو کتاب ستاسو هم آسماني دی او زمان آسماني دی نو زه خالص د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم او یا بسترې زمونږ نه واغېشتې او په خپله جومات ته یې وړې رالی پرانېستی ډېره ښه وی بس زمونږ چې څه خرچه لګېدله د دوکان ته به تلو راوړه به هم دی وی کال هم پوره کو سبق هم خلاص کو چې سبق خلاص شو رالو وله بابا ترې هغه خپل کتاب وګوره که په مونږ دې څونه خرچه کړې چې مونږ کلي ته لاړ شو چې درته یې راولېږو وی بچې ما خو هغه خرچه لیکلې نه ده
بابا ولې ما خو د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کړې زه په مخامخه ډېره ښه ده لاړو. دا ابن جریر طبري رحمه الله وایي چې ډېره زمانه تېره شوه و یو ځل زه سره د یو څو ملګرو حج ته لاړو د بیت الله وی طواف هم کو چې دا کوم ځای خلک طواف کوي دې ته مطاف وایي دې مطاف کې تاویږو هغه زمانه کې خو دومره رش نو دا اوس چې څومره رش دی وی دې مطاف کې چې م وکتل اوس داسې مخامخ نو دغه بوډا بابا ناست دی دا یهودي شکم پې راغی خو زمانه ډېره تېره وه نو پوره پېژنګلو مو نه کړی شوه چې طواف هم خلاص کړه نو ورل ورسره کېناستو بابا خفه کېږه مه یو تپوس ته نه کوم وایه بچو ته د هندستان خو نه ویم د فلانکي کلي خو نه همدغه کلي بابا هلته یو جومات و مخامخ یو دوکاندار و چې ته به هغه دوکاندار خو نه وی بچو مغه دوکاندار یم ښه بابا یو تپوس ده نه کوو خفه نه شي دوکاندار خو یهودي و یهودیان خو حج له نه راځي او ته خو د بیت الله خوا کې ناست دی وی بچې مقه یهودي ما زه یهودي وما ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی نو زه دې حج له راغلی تاسو څوک یې چې دونه د نږدې نه مې پېژنې زما نسب درته معلوم دی څوک یې مونږ وی مونږ هغه طالبان یو چې په نیم کال کې را سره خرچه خلاصه وه سبق نیمګړی پاتې کېده او تا را باندې خرچه وکړو زمونږ هغه سبق الله پوره کړ وی دونه خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه وجړل او را پاسېده او مونږ ته را تر غاړه وته او وی بچې ستاسو د مخه ماته الله ایمان را کړی دی بابا هغه څنګه وی په کومه ورځ چې تاسو رخصت شوې په هغه شپه ما خوب ولید ودیم او په خوب کې مې یو نوراني چهره ولیده یو انسان مونږ کره راغی داسې خشته مخ یې و چې د دې مخ نه داسې رڼاګانې ختې وی زه د اندازې نه پوه شم ما خو پېژنده نه خو د اندازې نه پوه شم چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی وی ما ورمنډه کړې میں حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی راته وفرمایل چې تا زما د دین د طالبانو مدد کړی دی نو تاله زیرې در کوم خوشخبری در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی ډېر خوشحاله شم وی راویښ شم ښځه مې وړقوله چې اوس خوب ورته وویم چې داسې ناشنا خوب مې ولید وی چې ښځه مې وړقوله ښځه ماته ویې سړیه ولې دې راویښه کړم مې ولې اوس ما ورته خوب نه دی ویلی وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید مونږ کره راغی او د دې مخ نه داسې پلوشې او رڼاګانې دي مې حضرت مونږ کره څه کوې وی تاله زیرې در کوم زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې 14 کسانو په دا یو شپه په دې یو ټیم کې 14 واړو دا یو شان خوب لیدلی دی وی سار لاړو ستاسو هغه ملا صاحب لا او د هغه په لاس کې ملاس ورکو اعت هم ورسره وکړو خدای پاک ایمان را نصیب کړو تمارونو عقلي خبره به درته وکړم دا دین چې دا مونږ او تاسو په کوم دین کې داخل یو چې اسلام او شریعت ورته وایي دا دین د چا دی دا د الله دی الله د دې دین دپاره پیغمبران او د پیغمبرانو نه پس د هغه خلیفګان عالمان راولېږل دې دپاره چې دا دین رک نشي امت ته ورسېږي او دا خور شي نو چې څوک د خدای چې زما د یو مشن څوک خدمت کوي نو زما به خوښي که به نه دې سیاسي پارټو ته وګوره چې د یو سیاسي لیډر د پارټۍ څو خدمت کوي نو اته قرباني کوي نه قرباني کوي دقه رنګې چې څوک د الله د مشن د الله د دین د پیغمبر د مشن د پیغمبر د دین خدمت کوي نو الله به خوشحالیږي که به نه خوشحالیږي نو دا دوه ډلې خدمتګار شو یو هغه ډله ده چې هغه د طالب په شکل کې لګیا د علم حاصلوي قرآن زده کوي او دین زده کوي او بل ته یې رسوي دویمه هغه ډله ده چې د مدرسو سره د طالبانو سره د عالمانو سره مدد کوي ولې چې د دوی دا ګاډې په ځای ونه درېږي که دوی ځان له دوکانداري کوي ځان له تجارت کوي خو بیا خو د دین خدمت نشي کولی
زه به ورسره مدد وکړم، ته لګیا اوسه کار کوه، زه به درسره مدد وکړم. داسې مثال دی، زه یو مثال درکړم، لکه یو سړی دی په سترګو په دغه باندې شل دی په خپو باندې، او بره میوه وې ځان دره، ته هغې ته رسېدی نه شې. دې شل ته وې راشه چې په اوږه دې کړم نو میوه راوشو کوه، زما لاس خو نه وررسي، ستا خو خپې نشته، او هغه شل دې په اوږه که او مخامخ دې دې میوې ته اوچت که هغه میوه راوشو کوله، نو په دې میوه کې د دواړو حصه شوه که نه شوه؟ د هغه شو کوونکي مې حصه شوه چې اوچت د هغه هم پکې حصه شوه. دقه رنګې چې د علم د قرآن او د حدیثو څوک خدمت کوي د هغه میوې شو کولو والا دی، او چې څوک ورسره مدد کوي، مدرسې سره تعاون ورسره کوي، د هغه اوچتونکی دی، نو په دواړو په دین کې حصه شوه. نو څوک طالبانو په صفه کې به دیرو د پیغمبر علیه السلام نه به دین زده کو، ابو هریره او د هغه ملګري او نور خلکو چې چا به تجارت کو او چا به هغسې زده کړه نه شو، زده کړه ټولو کوله. ګورې دا ټول انصار مهاجر ګورې ټول طالبان دي، ټولو دین زده کړی دی، یو هم پکې پاتې نه دی، خو چا زیات خدمت کړی، چا ولا د ډوډۍ خدمت هم کړی دی. دا یو نقشه ورونو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یو ځل ډېر وږی شوم، دا عجیبه خبره ده ته وکړم، او ډېره زیاته یخني به کېدل، لکه د مدینې منورې موسم ساجیبه غوندې موسم دی، خدای پاک دې ولې تاسو بوت دی کې داسې موسم دی د مدینې. یو وخت به ګرمي، یو وخت به دومره یخني شي چې بنده وي خدای اوس چېرته کوټ واسکټ وشي مې واچولي. یو کال ډېره زیاته یخني به ما ته چا ټلیفون کړی نو ما ځان سره واسکټ یوړو. په واسکټ بیا تنګ وم. د یو ملګرو زمونږ د علاقې هغه ته مې لکه واسکټ ته خو رجعت نشته وي، ولې به ورته نشته وي؟ دلته وکل یخني مې ته ما دا واله دا واسکټ مې درله درکړه، نوې خشته واسکټ و په هغه برابر م، ډېر خوشحاله شو. او مې دا به ځان سره اوس څه هغه ځای نه بیا پیټې روړل ډېر ګرانې، مې دا واسکټ به اوس به کسې ګرځوم، هغه له مې ورکړه خو لاړ. خو چې سبا پاسېدم دومره یخني وه چې خدایا واسکټ مې ولې ورکاو شیطان به وسوسې راچولې په هغه صدقه او خیرات یې بیا دغه کولو چې دا واسکټ دومره یخني مې وشوه. نو د مدینې منورې موسم سات په سات بدلي، کله ګرم کله یخ شي. نو عبدالله ابن عمر وایي یخني مې کېده، نو کوټ خو نو او نه واسکټ شته، نو څه چل مې وکړه؟ داسې به څوک وڅوکي یو سرمن مې راواخېسته، نو په دې میاشت کې مو له سورې وکړه سرمن لا د څاروي سرمن میاس کې لکه کپن چې چاته چې د سر دپاره پکې سورې وکړي، وی سورې مې پکې وکړه ځان ته مې واغوسته، نو ګیر چاپېره راناوې ځان د شوه، نو په دې میاس کې مې یو پړی د کجورې د پاڼو نه جوړ کړ، په هغې مې د املا کلکه ځان له وتړل، او ضرورت ایجاد کی ماهر او سپلای به نه وي، نو مونږ به څه چل وکړو؟ مونږ به څاروي سرمن راواخېسته، نو په خپه په کچ به م په چاکو پرې کړه، نو د کجورو پړی به م راواخېسته، د کجورو پاڼو نه هم پړی جوړ کړ، نو هغه به م یو ځای پکې سورې وکړو، نه به د ګروت دپاره شوه، او یو ځای به م سورې وکړو، نو په خپه به م لکه د روغ راواړو په دې کې به ګرځېدو. دا م ژوند نو ډېر زیات وږی وم، او دغه شی مې اچولی وایي بین به رانته، ځکه هغه چې ویلي شي ګرم شي نو بیا د وازګې بین کوي. نو یو یهودي و د هغه باغ و، وایي چې ورغلم نو په دې چوندې کې ګورم، وایي هغه یهودي را باندې پیش و، وایي ما ته وایي بانډیسي راشه که خدمت کې نو ما سره مزدوري شته، نو وایي ځان مې وردن نه که په هغه باغ کې، نو وایي ما ته وایي چې ګورې لس بورقې او یوه قجوره، لس بورقې به راوباسې دې باغ ته، یو قجوره به درکړو. وایي مجبور وم، حالانکې هغه بورقه هم داسې وړه بورقه نه وه، او د مدینې کویان هم د تورنګدو په شان لري جوړ دي. وی ونه ختم بورقه به مې راایستله چې لس به مې پوره کړې، نو کجوره به یې راکړه او به مې خوړه.
وی چې بیا به مې لس پوره کړې ما کجوره راکړه نو کجوره به مې بله وخوړه نو چې بیا به مې لس بورقې پوره کړې نو بله به یې راکړه وی یو څو کجورې مې وخوړې پوره مې کړې او وی کېناستم او به مې وڅکلې او بورقه مې ورته وغورځولو او را روان شو بانډیسیا ساده سړی ستا خو بله مزدوري کېږي لوی باغ دې راله اوبه کړه راشه حساب کوي مې چې حساب به خپل کار کوي ورځم اسې نه حضور پاک بار ته روتي ما نه څه حدیث فوت نه شي داسې ژوند و د دې اصحاب صفه دې زندګي وه نو حضرت ابو هریره وایي چې نبي علیه السلام راته وفرمایل چې ورشه دغه ته اواز کا د صفې والا خدا یو جامپی دي او دا خو د یو کس دو کسو کېږي دا دومره او یا اتیا سل 203 به دیرو چې دا زه راولم نو خوش قسمته خو هغه دی چې بس لږ بیا پې خوله کېږي او زما نمبر خو به وروسته ځکه راغلي چې د پیغمبر علیه السلام عادت ده چې څوک تقسیم کوي هغه اخره کې څکي وایي د پیغمبر هم حکم و وی لاړم ټول ځم مې اواز کړی وایي چې رالل نبي علیه السلام کېنې ټول کېناستل وایي ما ته ابو هریره د ښي طرف نه شروع کړه وایي هغه ښي طرف والا نه مې د پیغمبر علیه السلام حکم شروع کړل چې هغه له پی ورکړل ویس کړل وی په مړه خېټه څکې لکه همدا چې د مړې شوه خو ابو هریره لاړې پکې تا ته کوم دی پاتې کېږي وی هغه وڅکلې وی دویم له ورکا وی دویمه مسکل پاتې شوتې وی دریم له ورکا دریمه مسکل پاتې شوتې باس وی پوه شومه چې دا خو معجزه ده د حضور پاک وی چې څومره کسانو ټولو دا پی وڅکل وی اخیره کې نبی علیہ السلام هغه لوښی واخیست وی ما ته چې ابو هریره زه ورته پاتې شو واله اوس ته وڅکه وی ما وڅکل وی ما ته اشرب وڅکه وی نور مې مسکل وی مسکی مسکی کېږي ما ته اشرب نوره مسکه وی میں چې صاحب نور مې مسکل وی شابه نوره مسکه وی میں والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای که ځای خېټه کې شته کم ځای ور واچوم بیا مې نبی علیہ السلام له ورکړل نو هغه باقي په هغې وڅکل نو خلاص شو دغه چبوتره هغې ته بیا صفه وې دا په جومات کې د هغې یو نقشه اوسم اوچت یو لوړ دی شته دا حاجیان عمرې والا لاړ شي پکې ناست دي 2 رکعاته پکې وکړي یا تلاوت پکې وکړي الله دې مونږ تاسو بوتلی دا انصارو قربانۍ ورکړې نو خدای انصارو سره څه وکړل نبي علیه السلام فرمایي آیت الایمان حب الانصار وی د انصارو سره مینه د ایمان نښه ده څوک چې انصارو سره مینه کوي دا مسلمان دی او آیت النفاق بغض الانصار او چې څوک انصارو سره بغض کوي دا منافق دی یو موقع کې غزوه حنین او طاس طائف دا فتوحات شنو پاگه که ډیر زیات مالونه مسلمانانو لراله نو د پیغمبر علیه السلام خو یو عجیبه شانو مکه کې چې کوم خلک نوي مسلمانان شو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له 100 خان ورکوه سخي خو دونه و چې د حد نه وتی چا له 50 ورکوه چا له زیات ورکوه د انصارو له څه ورنه کړل نو بعضې هلکانو خبرې ترې شروع کړې په انصارو کې وره که نه وي خپل قوم له مال ورکړه مونږ له یې رانه کړه وي اوس ورسره مونږ جنګونه کول دی قریشو سره زمونږ تورې اوس هم د دې په وینو سرې دي هغوی له مال ورکوي او مونږ له نه راکوي نو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره راورسېدله نو یو غټ تنبو په هغې کې ټول انصار را جمع کړل وی ټول انصار راشه چې یو کس د نه پاتې نه چې ټول یې جمع کړل وی تاسو څه خبرې ترې کړي دي نو هغې خو به دروغ نه وي مشرانو ورته وي صاحب مونږ نه دي کړی او د هلکانو څه خبرې ترې کړي دي چې پیغمبر علیه السلام دغه خپل قوم له د مکې مالونه ورکړل مونږ له یې رانه کړل حضور پاک ورته څه وایي فرمایي وی دوی له مې ځکه ډېر ورکړل چې دا اوس مسلمانان شو نو لو ولا مطمئن کوم هسې نه چې مونږ مدینې ته لاړ شو او دا واپس کافران شي او دا شته بیا مکه قبضه نه کړي شورش جوړ نه کړي بغاوت نه کړي دې له مې مال ځکه ورکړه چې زړه مطمئن شي او د تالیف د زړه مینه پیدا شي او ای انصارو وی تاسو په دې خوشحاله نه چې خلک به ځان سره کورونو ته ګډې او چیلې بوځي او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته محمد رسول الله بوځئ
صلی الله علیه وسلم. زم خوښیم چې د سره لاړ شي ګډه اوښان او چیلې هم خوښ دي وی صاحب راضي یو په تا چې ته مونږ سره لاړ شي نم دي په کار دا معلومه وی انصارو وی ټول خلک به ډېرېږي تاسو به کمیږئ او تاسو سره به وروسته ظلمونه کېږي وی اس فکر مه کوئ انتظار کوئ تاسو به ما سره په حوض کوثر میلاویږئ او که خلک په یوه لاره ځي انصار په بله لاره ځي نو زه به د انصارو په لاره ځم که خلک په یو دره کې دي انصار په بله دره کې دي زه به د انصارو په دره ځم او که هجرت نه وي زه مدینه کې پیدا وي زمارونو دا قربانۍ دی ورکړه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو ټول کورونه د انصارو ورکړل صحابو له کورونه ورکړل دا د مدینې منورې د هجرت نه پس هجرت نه پس په مکه مکرمه کې چې نبی علیہ السلام مبارک به مونځ کو نو په داسې طریقه به یې کو چې مخ بیت الله شریف تم راشي او بیت المقدس تم راشي چې مدینې ته لاړ نو بیا د الله په حکم یې بیت المقدس ته مونځ شروع کړو دې دپاره د یهودیانو سره په پخوانو کتابونو کې دا لیکلی شوي وو چې د آخر زمانې پیغمبر به دواړو قبلو ته مونځ کوي هم به بیت المقدس ته کوي هم به بیت الله ته کوي نو چې هغې ته پته ولګي تقریبا 14 میاشتې نبی علیه السلام بیت المقدس ته مونځ وکړو نو په دویمه هجره کې د شعبان په میاشت کې غالبا په 15مه نبی علیه السلام د یو صحابي تپوس ته تللی مسجد د بنو حارثه ورته وایي اوسني نوم یې مسجد قبلتین دی هلته تللی و نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ کو خو د خدای نه به یې دا سوال کو نبی علیه السلام الله ته به یې لاس اوچت کړو چې یا خدایا ماله بیا واپس هغه د مکې قبله راکې بیت الله خو بیت الله دی که نه چې خدای مونږ له بیا واپس د مکې قبله راکې دا سوال به د خدای نه کو نو صحابه په دې باندې پوه وو چې د نبی علیه السلام دعا خو خدای قبلوي نو دا قبله به بدلېږي نو د هغه صحابي تپوس یې کو نو د ماسپښین وخت شو نو په هغه مسجد د بنو حارثه کې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ وکړو نو 2 رکعاته لمونځ یې بیت المقدس ته کړو چې جبریل علیه السلام وله راغی وی دا فولي وجهك شطر المسجد الحرام په بیت الله ته مخ کړه نو نبی علیہ السلام صفونو کې لاړ هغې طرف ته ودرېده او قوم مخونه واړو ورپسې شا کړه نو 2 رکعاته بیت الله ته وکړل او 2 رکعاته بیت المقدس ته کړي وروستني 2 رکعاته بیت الله ته وکړل اوس هم حاجیان چې لاړ شي نو هلته هغه جومات ته ځي مسجد قبلتین ورته وایي او په هغې کې عموما خلک د برکت دپاره یو 2 رکعاته لمونځ کوي نو مخکې چې زه تللی وم دقسې محراب د ډېر مزیدار بیت الله ته مخامخ او د دې اپوزیټ الټه سایډ ته مخامخ لکه دغه دروازه چې ده دغې سایډ باندې محراب خو نو خو آیاتونه یې پرې لیکلي وو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام دا آیاتونه چې کوم هغه د مانځه په میانځ کې نبی علیه السلام ته نازل شوي وو دا آیاتونه یې هلته لیکلي وو او د محراب یو نقشه یې پې اچولې وه بیا چې زه لاړم دوباره نو هغه محراب هغه نقشه هم نه وه هغه آیاتونه یې هم لر کړي وو او د هغې محراب په ځای ګیټ کړو کړی دی نو یو بوډا بابا او څوکیدار هغه نه مې تپوس وکړو نو ما ته ویې حکومت دا دغه وکړو چې دا بند کړې مې دا ولې وی خلکو به دې خوا مونځ کوو بعضې راغلل چې نبي علیه السلام دې خوا کړی مونږ هم داسې کوو لکه نبي علیه السلام خو چې کوو هغه وخت کې خو دا قبله اوس قبله نه ده نو دا قبله بدله شوه نو یهودیانو پراپیګنډې شروع کړې وی کله یو خوا منځونه کوي کله بل خوا منځونه کوي الله وی ګوره اصل خبره قبله بیت الله یا بل شی نه دی اصل خبره د خدای د حکم تابعداري ده بس دا خو د خدای حکم دی کله د داسې مونځ کوه داسې به کوې دې خوا مونځ وکړه ټیک ده د خدای چې څه حکم یې هغسې به کوو دویم دا کار شو
دریم یو بل کارو شو چې هغه اذان او د اذان ابتدا په مکه مکرمه کې خو منځونه دی پټ کول چې مدینه شریفه ته لاړل نو جمع شروع شوه مسجد قباء کې هم شروع شو په مسجد نبوي کې هم شروع شوه خو بانګ نو یو ځل نبی علیہ السلام صحابه د ماسخوتن د مانځه نه پس کېنول میټینګ دپاره وی کېنئ چې کېناستل وی یاره څه داسې مسله پکار ده چې مونږ پې خلک مانځه له رابلو څوک یو کس پکې پاسېده وی صاحب زما خو دا تجویز دی چې اور به بلو د مانځه په وخت کې به اور بلو نو چې لوګي یې بره غرغنډه خلک وویني نو مانځه له به راځي نبی علیہ السلام نه اور خو د مجوسو کار دی مجوسیان د اور عبادت کې دا کار نه کوو اور له دخل نه ورکوو په خپل عبادت کې بل کس وی صاحب ټلی به وو ټلی به ټنګو نبی علیہ السلام دا خو د عیسایانو کار دی بل وی صاحب ښکر کې شپېله کې به پوکې وو وی نه دا خو د یهودیانو کار دی هغوی خپل عبادت له په دې رابللی یو بل صحابي وی صاحب اواز به کوو که نه چې الصلاة جامعه چې خدای مو بخه د مونځ وخت دی راځئ وی دی په دې فیصله شو صحابه خواره شو چې خواره شو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه یو خوب ولید راغی نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب بیګا مې خوب ولید چې خواره شو مونستانه کور ته لاړو وی ودیما او په خوب کې وایم چې د مدینې بازار کې ګرځم یو سړي سره ټلی ده خرڅی یې زه ورغلم ما یې د خدای بنده دا ټلی خرڅی وی هغه راته وی چې او خرڅوم خو څه پیسه کې وی ما ورته چې مونږ به پې خلک مانځه له رابلو وی ما ته چې یو ښه شی راته نه ښیمه اوس په خوب کې راته سړی مې وښایه راته که نه په دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تر د لا اله الا الله پورې وی بیا راته چې ودرېږه دا مخکې وایه او چې کله جمع تیاره شي دا پوره وخت شي نو بیا راته اقامت وښو چې ده دا خوب ولید د دې راپاسېد راغی نبي علیه السلام ته ویل وی صاحب دقسې خوب مې وی انها لرؤیا حق ان شاء الله وی دا د رښتونې خوب لیدلی دی نو علما وایي چې نبي صاحب ورته ولې دا وایي چې رښتونې خوب دی لیدلی پیغمبر علیه السلام چې کله معراج ته تللی و دا بانګ یې هلته اورېدلی و خو په دې حکمت الله نو پوه کړی چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې دې صحابي ورته خپل خوب واورو نو پوه شو چې او خو دا خو ما اورېدلی و په معراج کې دا خو دې مقصد دپاره و وی داسې وکړه وی قم مع بلال وی بلال سره ودرېږه او القي عليه ما رأيت چې څه دې لیدلي دي هغه درته یو ښایه او فانه اندى صوت هغه ستانه په اواز کې اوچت دی نو دې حضرت بلال سره ودرېده او چې څه خوب یې لیدلی نو حضرت بلال ته به هغه وی هغه بانګ وی نو چې بانګ سنګ بلال شروع کړه ته عمر ځان به صادر راښکه او رامنډې والې وی زما دې قسم په خدای وی ای پیغمبر رښتونی پیغمبر وی ولې وی قسم په خدای داسې خوب اوس ما هم لیدلی دی څوارلسو صحابو په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام یې تصدیق هم وکړه نو دا په لومبۍ هجره کې دا بانګ هم په مدینه منوره کې شروع شو په مدینه منوره کې چې کوم نور جوماتونه هغې کې به هم د مانځه دپاره بانګونه ویلې کېدل او مکه مکرمه چې کله فتح شوه لومبۍ بانګ په مکه مکرمه کې چا ویلې حضرت بلال رضی الله عنه ځکه مکه کې خو بوتانو 360 بوتان په دې مطاف کې ولاړو نو چې مکه فتح شو نو نبي علیه السلام سره یو لرګی یو چوکه و ورسره بوت بیا پې واو او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدل باطل ولا يعيد دا به دوباره بیا نشي دا باطل دا دین نو بیا چې کله بیت الله صفا که دنم صحابي ور دننه که بیت الله دنم پاک که نو دنم پکې بوتان هغه هم ترې راوویستل نو یې بانګ به اوس وایي نو بلال پسې ګرځېدل نو دی یې راوست وی بلاله بانګ به وی ویخسې وی کوم ځای به وی چې کوم ځای تا حکم وکړه وی بیت الله سر ته وخېږو په دې سر د پاسې بانګ ووایه
حالانکه د بیت الله په سر د ضرورت نه بغیر ودرېدل مکروه دي بره سر ته وخېږي په دې بانګ ووایه نو چې وروسته د حضرت بلال نه تپوس وکړو وایي ستا ذهن کې دا وه چې دا بانګ به ړومبې پتا وایي وی نه وی ما چې ډېر نږدې صحابه دي زمانه ډېر قریبي لوی دا بانګ خدا په بیت الله کې ړومبې بانګ دی دا به نبی علیه السلام په هغې وایي خو د پیغمبر علیه السلام عجیب انصاف کو دی کې مالدار ته او بل ته نه ګوري چونکې د پیغمبر علیه السلام د جومات مؤذن حضرت بلال دی غریب دی د رنګه تور دی جبه کې لکنت دی خو د هغه ځای مؤذن دی نو دا ډیوټي هغه ته وسپارل او بیا چې صحابه لاړل د مکې مکرمې نه یو بل صحابي دی حضرت ابو محذوره رضی الله عنه هغه ته بیا د مکې مؤذن هغه مستقل جوړ کړ هم یو عجیبه داستان دی چې نبی علیہ السلام په لار را تېرېده واپس حنین او تاس فتح شو راته د مکې خوا کې یو ځای کې پړاو کړی و دمه کړې وه نو حضرت بلال بانګ وي د ماشومانو پېښې کولې نو واړه خو هر څه کوي که نه چې څنګه هغه اوازونه کول دې وړو هم پېښې کولې واړه د دې کلو خلک چې ماته کم کلي وو نو نبي علیه السلام صحابو ته دا واړه راونیسئ نو وړو منډې کړې نو یو کس یې پکې راونیو نور خو کورونو ته وتښتېدل یو یې پکې راونیوه دا ابو محذوره رضی الله عنه نو چې دې څنګه راونیسته نبي علیه السلام ته یې پیش کوي صاحب دا یو هم پکې راونیو باقي کورونو ته وتښتېدل پیغمبر هم هغه دی بچې وایي چې دا پېښې د دې مؤذن کولې شا به وایه نو هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو پیغمبر علیه السلام ولا په دې سر او په دې سینه لاس راخ کړ وی دا اشهد ان لا بیا ووایه نو د بیا وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد وی چې دا مې وی پیغمبر علیه السلام را په سر او په سینه لاس راخ کړ وی اسلام مې پړه کې وردن نشو او کافر وکړ پړه کې وردن نشو وی شابه الله دا بانک خلاص کا نو وی چې بانک مې خلاص کړ مې د الله رسول ماته ایمان خای مسلمان یې خدای مسلمان کا وی زه د مکې مؤذن مې کړی نو اذان د هجرت نه پس دا اذان مقرر شو په جمعات کې او بیا ځای په ځای په مدینه منوره کې نور جمعاتونه هم جوړ شو واړه واړه مسجد د بنو سلمه مسجد د بنو حارثه مسجد قبا خو د مخکې نه او مسجد نبوي برکتونه خدای څومره ورکړل دې ځای نه لاړل مدینې ته مکه ته پاتې شو بیت الله ته پاتې شو خدای څونه برکتونه ورکړل په مدینه منوره کې یو مز یو په 50,000 ولا خدای قبل اوس هم هغه حکم دی یو منځ چې وکړي یو په زر یو روایت کې بلکې یو په 50,000 لکه نورو ځایونو کې 50,000 منځونه کړي او عمره ته پاتې شوه نو چې مسجد قبا ته څوک لاړ شي او 2 رکعاته نفل پکې وکړي نو الله د عمرې ثواب پې ورکوي دی برکت شو او بیا د حضور پاک جمعات کې د جنت ځای دی د جنت نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ وی دا ما دا کوٹی او دا منبر پا مینس کی چه کمزیری دا دا جنت دا باغچو باغچه دا نو ډیری وجه علماء وی چه سنگ دا جنت باغچه دا یو وجه دا دا چه دا زمکا با اللہ دا قیامتنا پرواز راوالی پا جنت کی بے کیری نو دا اکثر دی خپلو دوستانو تا بیم چه پر ریاض الجنت کے دعا کوي نو دا وایي چه خدایا په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو په آخرت کې به م د جنت ځمکې ته بوځم او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی د قیامت په ورځ به دا منبر او دا ځمکه خدای والی د حوض کوثر په غاړه به کېږي قیمتي قیمتي ځای نه دي چې سړی پکې مونځ کوي او لږ سوچ سره مونځ کوي نو د پیغمبر علیه السلام زمانه هغه یاد تازه کېږي چې دا هغه ځای و چې حضور پاک په پکې ناست و مونځونه به یې پکې کول جرګو سره ملاقاتونه به پکې کول صحابه به پکې ناستو تلاوتونه به پکې کول حضرت جبریل براته فرشتې براته ملاقاتونه به پکې کول مدینه منوره ډېر مبارک ځای دی خدای دې ورته موږ تاسو بوتلي او په بعضې ستنو یې لیکلي هم دي استوانه ابیلو بابا استوانة السریر استوانة الحرس استوانة المخلقه په بعضو لیکل هم شته نو رښتیا خبره کوي چې چا کې ایمانی کنه او د پیغمبر علیه السلام محبت او عشق پکې وي
د مدینې خاوره به ورته د جنت خاوره ښکاري او مدینه منوره به ورته ډېره برکتي ځمکه ښکاري او دارنګې مکه مکرمه چې زموږ د بیت الله ورسره تعلق دی دا څو خبرې مې د نبي علیه السلام د سیرت په باب کې د هجرت نه پس د سیرت بیان مې شروع کړو چې د هجرت نه پس د نبي علیه السلام مبارک څه حالات وسو د هغې بیان درته وکړو رب العالمین دې زموږ نه رضا شي خدای چا چې د دین دپاره محنت کړی دی که انصار دي که مهاجرین دي او که په دې زمانه کې د هغوی یاد څوک تازه کوي الله د آخرت لوی مقامات او درجې وله ورکړي دو کې مریضانو ته چې الله وله شفا ورکړي څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي الله که څوک په پریشانو په ټینشنونو کې مبتلا دي خدای هغه پریشانۍ ټینشنونو له په خوشحالو باندې بدل کړي بعضې دوستانو په ټیلیفون دعاګانې غوښتې دي دعا الله چې څه حاجتونه دي وله قبول کړي بعضې دوستان زموږ لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای ته یې د زړه حاجتونه پوره کړي یو مر میلمه شب قدر راغلي دعا غواړي الله ته وله دعا قبوله کړي خدایه زموږ د پیغمبر علیه السلام وروړلی شوي دین نصیب کړي الله د ګناهونو نه په امان کې وساتې که کوم کړي تې راته معاف کړي الله توبې م قبولې کړي خدای ته زموږ نه راضي شي الله د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي خدای که د چا منځ کې روانې بغضونه دشمنۍ وي پر هغو باندې بدلې کړي د دنیا او د آخر خیر او ګټې م نصیب کړي او د دنیا او د آخر د شرونو او د فتنو نه په امن کې وساتې آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله باید صابون کې د خنزیر چربي چې کم صابون کې د خنزیر چربي استعمالیږي او تا ته پته وي د هغې استعمال منع دی حرام دی بعضې سپری کې پرفیوم دا ما تپوس کړی دا کم پرفیوم کې چې دا کم الکوهل دی که نه دا هغه شراب والا الکوهل نه دی ښه دا په دې دغه کې م استعمالیږي په دې هوموپیتک دارو کې د ماښام اذان پسې پیوس کول څنګه دي ماښام سیو کې اذانو کې نو پیوس پکې که لږه معمولي غوندې وقفه زموږ فقهاو لیکلې ده چې داسې لږه غوندې په قدر د یو درېو څلورو تسبیحاتو لږه غوندې وقفه وکړه چې دا باغ دې وي چې څوک یې ووري چې هغه جومات ته راشي زیات انتظار به نه کوي بیا مکروهه وخت داخلېږي یو زنانه اپریشن په دوران کې یو میاشت روجې خوړلې دي او به څه کوي چې جوړه شي دا روجې به نیسي که دا زنانه ځوانه وي نو چې جوړه شي دا روجې به نیسي